دا مروتو ته خاص کار زه دمزو تاسې ته وایم ټولو مروتو ته مې اپیل ده خو بیا دمزو تاسې ته وایم ډېر بدنیتي یو ترژیرې مې نیولي یو نیتونه سره یو کو سره خواږه سو بدی مدی ورکې کو وروره د ما چې اتفاق نه وي اته بیا چې زه یم تباه برباد خړې اوبه غواړو منې خړې اوبه خو اوبه خو یې موږ زندګي ده یاره په دغه خو مو خوښ ده ماسټر صاحب چې اوبو باندې ورته لګیا ده یما بچیان وروره د ما په بیس څرنګه ده وایي دا دوره دوره پیسې دي ما ورته ویل زوی ما خو سر ویښتان ګڼه دي زه خو نور سبق مخه نه وینم انې قرضې مخه وینم چې چا تر واخله اوس بلوچستان چې سجدې لګو پنځه وخته چې خدای له دهشتګردو البامونه دور باندې ګران دي له موره پلاره یو چې دا بلوچستان ته په خدای قسم کمال لرلی وای خو له غریبت تللی دي خو چې دا خړې اوبه راشي په دغه انعام الله ماسټر سره یم وتلی دا کورمتنګي منصوبه د پاکستان په لیول څومره منصوبګۍ ده هیڅ منصوبه نه ده خو کوي نه له جیب یا معین سیف الله کواسي خو چې کوي خو لکه مروت چې خو موږ والا د لکۍ ضلع تباه ولې ده صاحبه دې نه تباه ده چې شام خان د کوم پلتله دا خلک په ورسره ډینډېږي ولې چې بورینګ یې ورته کړی نعوذ بالله که دی یهودي په سیټ ودرېدل عوامو نه داسې لګیا دي انعام الله غریب دا د څومره قرباني ورکوي او وروره د ما لګیا ده خو انعام الله لږ دې ته نه پرېږدی وروره شتېګانې پرې اخلي یو شی بل شی وایي چې که دا چار یې نه وکړه خو موږ خیرې رحیم زما ډېرو درنو کتونکو د سرزمین ادمزو باندې ولاړ یو یو ډېر قدردان غني رحمان داسې یو سنجیده کس مو موندلی ده دنه به موږ د ادمزو په اسمانګي په حوالې او دلته چا داسې کردار ادا کړی دې په حوالې به دی غږوو او مخته بیا کوم سره هم شیر کوو ځکه چې یو سنجیده کس ده یو داسې درد لري پر زړه چې غني رحمان صاحب د تا دمزو علاقې ته سیاستدانو نه خوشحاله نه یې خوشحال کارونه ته تسلی دي څومره ته تسلی دي مخته دې څه امیدونه دي په سکرین د دنیا ویني څه وایي زه چې یو غریب سړی ودانانو خلکو پسې پرېږي غریب خو دو پېژني نه مسله خو دغه جوړه ده چې غریب خو دو وکړي سپي زوی نه ګڼي کلي ته راسي دا چمچمارانې دي دې سره میلاو شي چمچمار ورته ووایي وایي دا کلی ټولې ما ده دا پیسې ورکړي چمچمار یې ووایي ما که 2000 روپۍ چېرته نه اخیستې وي بیا دا چمچمار ما ته وایي وایي ته مې کړی یې چمچماره ته په 15 کروړه خرڅوی تا 15 کروړه چمچماره خوړلې دي ما چې 2000 روپۍ اخیستې دي اوس مې جرم کړی ده ما جی دا حال ده 150 روپۍ زه روزانه په پیپو اوبه نن راروم ادمزو چې 3 بورینګانو په منځ کې پروت یم دا زه پیپې مې اخیستې ګړزه سرکاري ټوبیل نه سرکاري ټوبیلونه دي د شنو اوبو ټوبیلونه دي خلکو ته مځکو ته کړي دي مځکې په ډکه زه په 150 روپۍ پیپې ډکوم دا حال ده دې عمران خان ته مو دا ور یوړ دغه پاره ورکړی و چې موږ ویل انصاف پرولئ خو انصاف یې تباه برباد واچاو بیا چې څرنګه دې سیف الله برادرانو موږ 15 کاله تباه اچولي یو خو موږ په عمران خان نسلو تېر موږ ویله دا ډېر انصافي لیډر روان ده بلکې به انصاف راولئ کنې 60 سال له دې تنګ راغلی وو دو دغه ته ټیکټ ورکړي عمران چې د سیف الله برادرانو ته ټولې دغسې خلکو ته ملک ټیکټ ورکړي وو لکه دا ټوبیلونه چا کړي دي دلته دا خدای دې روغ لري زه بیا صفت وکړم ملک عمران نمیږي د زلابدین زوی ده دا چې بیا وتلی و دا تکړه سړی ده روغ سړی ده دا بورینګانه دا دمزو تنده دغ سړي ورکه کړې وه هر چې له کومې پاته و دوی موږ له عزت ګپ جوړ ده بله و د شام چې و دا وروره د ما پی ټي آی کې و بیا ملګانو ویل چې دا غلط سړی ده اوس دوره شودګان دي له موږ نه جوړوي ګوره ما ته نه پته ستا نه لګه ته دی کله یو پلر ته وړي کله بل پله اوس نن هغه پرون چې دی پسې غږېده زه خو خفه کېږم چې پرون په جمعیت پسې غږېده نه نن اوس دی ورواړېږي اوس بیا صفت کوم دا مسلماني ده دا انصاف ده چې نن ورور د ما یو سړي پسې غلط غږېږي سبا ته بیا چې ښه ده دا خو نه پښتو چې ستا نه اسلام چې ستا هشام خان نه دي کړي دلته هشام خان خو داسې ټوبیلونه کړي دي ځان په دې پوه که چې 150 کورو پریشر پمپ یې ورته ورده دلته ډېر دي پیپې له خلکو تسې کړي دوره غلطې چارې خو د پی ټي آی حکومت وره غلطې چارې چې کومه سبې دي دوره په یوه دا هشام خان وتیاله یاره هشام خان دې پته کوي که نه مشر یې پلار مثال ده دا نن چې موږ تباه یو که نه هشام خان ته جي یو ورسي ورته دا دوره کورونه دي هم هشام دی راځي نر غوندې د ادم دی یو ځای کوي او ورته ودې وایي چې دا چار منظوروم لیونه د پلار نیکه نه جوړوي د روډ په حوالې څه وایي روډ په حوالې چې بربادي جوړه ده سید خیل ناله یې جوړې کړي دي خرو ریډیو ته ا د موږ په ادمزو روډ باندې سبا ملې 20 ګاډي وځي 30
دا هغسې برباد پروت ته دا له خپلې علاقې ته هر شی پرولي دي اوس خو مولانا اوس صاحب مولانا تاسو صاحب رشتہ حکومت دار مولانا صاحب والجي اوس داسې حکومت ته په دې ډېر ښه سره پوهېږو چې اوس یې غوڅکو غوندې ښکران سره وت دا کار حکومت نه ده مجلس په زه دې پاره نه وایم خو لکې مروت چې خو یې موږ والا د لکۍ ضلع تباه ولې ده صاحبه دې نه تباه ده چې شام خان د کوم پلتله دا خلک په ورسره ډینډېږي ولې چې بورینګ یې ورته کړی نعوذ بالله که دی یهودي په سیټ ودرېدل او د عوامو نه دا زیات دي بورینګ خو به یو دوی عوام خو ډېر خلک ده عوام خو ډېر دی چې خدای ډېرو کېږي خو چې په اصولو باندې وای کنه اچھا بل دا وطن تاسې پروت ته دمزو دومره وطن پروت ته غیر آباد دا دلته خانانو جمعیت دومره موږ باندې ټیم تیر کړو دې خلاف داسې لای عمل دونه که جوړ اوس دې په باره چې خړو وو چې انعام خان وتلی دی هغه باره چې خو هغه پسې دا دی لګیا دی انعام الله غریب دا د څومره قرباني ورکوي او وروره د ما لګیا د خو انعام الله لږ دې ته نه پرېږدی وروره شتېګانې پرخلي یو شی بل شی وایي چې که دا چارې نه وکړه خو موږ خو یې کړو دغه ملیشې اپاوز تاسیح کړي دي مروت وایي چې دغه به کوو تاسې پاره او بل اته شی نشته این عوام همت ورسره کوو کنې په خدای مې لوبتلی دا قرمتنګې منصوبه د پاکستان په لیول څومره منصوبګۍ ده هېڅ منصوبه نه ده خو کوي نه له جیب یا مین سیف الله کواسي خو چې کوي یعنی انعام خان د مروت کوم چې وایي د خلکو ته چې انعام خانې موږ ټولو محکمو ته پاکستان لیډرانو ته خصوصا موږ آرمي ایسای ته سلام کوو خدا ورته وایو چې صاحبانو انعام خان چې دا کنې زه نه چیرې جلسې ته تللی یم شته خو دا مې اعلان ده چې حقه خبره کوي صحیح سړی ده دا اوبو چې د کومې مطالبې دي حقې مطالبې دي مهرباني ورته کوم چې دغه سړي سره لږ د موږ حکومت ته چې د کوم خلک یې مخالفت لا یې ورکولو کوشش کوي دا دې نه کوي مخ ته دې راولي ما یې د خبرې خوښې دي مخته خو مو پسته راځي خو چې تاسې عوام ورسره سو عوام خو جي اوس صفا خبره زه ته کوم زه خو په ایمان دوه درې جلسو ته ورغلی یم چې منظور پښتون راغلی اوس سپېشلی یو غریب سړی خپله مزدوره کوم اوس وروره د ما ډریور ګاډی مې ورغوغلی برباد ولاړ ده کنې له دې نه نه یم پاته سوی چې زه ډارېږم 8 زه قرضونه یې غریب یې دا فریاد مې ترته وکړ چې زه اوبو اوس ما 4,500 روپۍ ته میاشتې ته حساب وکړه 18 سال دي دا ما 100 لکه اوبه راوړې دي دا ما 100 لکه اوبه راوړې دي دې ته د حساب وسي چې 150 روپۍ روت سي 18 سال ته دې وسي دومره من پیپلین در سره لکه اورې شپې اولادو جای یا جای خو ما ته نه لګېږي ولې یو یې غریب یم دې ذمهوران موږ دا دوه خاندانونه دي دلته لکي مروت کې یو دا سیف الله برادران دي یو وروره د ما داسې یو ګڼه چې مولانا پالتۍ والو ګڼه تو خو حکومت دې تباه کړو دا خو وایي موږ داسې توره ووله کوم اوس زه دې قوم ته دا وایم چې ای قومه په سیخې لارې روان سه چې څه چارې کړې ده نر غوندې په دې غریبات باندې مې مزوره کړې ده یو خان لا دا کلي والې د چپړاسي چې دا مشران دي د موږ په خرڅوي ورته ودېښئ چې 100 روپۍ نر غوندې مزوره کوم نر غوندې یې ګټم نر غوندې بیا ګټم نه دمدو چې نوره مشر منه دا چپړاسیان دي ګېډوږي دي موږ خرڅوي دا نه منه دا ګېډوږي دي نن یې شامه منه نور غریبان خلک په اخیری ډیګرۍ تر ولاړ دي خان کا موږ ته وټو ته ودرېده په هغه باره کې ما ووټ یې ده جي بلکل یې ده د بغیر شک یې ده عوام ته چې وایي عوام ته دا وایم چې د لکي مروت خلکو بیدار سو دا خرڅوله کول دا پرېږدو مخ ته لږ کې سوچ وکړو تاسې خو به دغه سیف الله برادرانو تا ته خو بیا چار کړي اوس که د یهودي پسې منځولې پسې دی به سوچ وکړو سوچ له خدای وغواړو زه له خدای غواړه ګټلی اسم 14 سال ده زه شوروم اوس مې شکر الحمدو چاو د ووټ روان ده دا وار وه یوار وه دې به راځي نه یې راغلی اوس الحمدلله سبا به لرو دي چاو د 15 ووټو مالک یم تر اوسه خو یو پته مې دې نه کوله الله خو لګیا یم راځي به انشاءالله خو له ما نه به بیا خراب سي که شاته رالې خو اوس زه دا درته وایم چې غریب وپېژنه هر یو وپېژنه انصاف ته خبره راولو مروت کوم تباه سه برباد سه بې اتفاقه یو چې اتفاق مو جوړ سي داسې مشر چې راسي برادرانو خو مو اتفاق نه که سره جوړ دې ووټ موږ غرق واچولو دښمني نه جوړه ده تره زوی چې ووټ نه کي ور وایي ما ته دې ووټ نه ده بس خیرات ته مه راځه مروت کوم خو به دې تباه دا وایي چې قوم د انعام سره ودرېږي بلکل دې ورسره ودرېږي حق خبرې ولکه بیا دا نه وه بله حقه کوي چې څوک حقه خبره کوي یا دې ورسره ودرېږي لکه انعام سپینې خبرې کوي مروت انعام خبرې سپینې کوي اوس نوره دا الله خبر ده ګوره عمران خان ته چې موږ ووټ ورکړی و خبرې یې روغې کولې موږ پاکستان تحریک انصاف کړي دي شام کړي دي یاره اوس بیا کوي اوس خلک جي هوښیاران سره بلکل تا خبره صحیح ده فرمان خان تحریک انصاف ته ما ووټ ورو خو تاسې سره ما اول دا خبره وکړه چې ما چې کوم یې زړه مجلس ته آبه کوم ما عمران خان په دور چې دا ولیدل ما یوه مچردانۍ قدر نه وه موندلې
عمران خان په حکومت کې ما مچردانۍ مندلې دي مچردانۍ به رالې په دې هسپتال کې به غبن سلې ما د عمران خان په دور کې 14 کسان وه 5 مچردانۍ مې مندې کړې په بل حکومت کې ما مچردانۍ نه وه مندلې ما د بېنظیرې پیسې دا غریبت مې وګړبه د څه شي والې دا ما د عمران خان خو ملک په لیول به سره ګورو دا کلیوالو ته وایي چې کوم په کلي په هغه عمران خان ګوره اوس دوره اوږده لیول باندې مو مه غږوه بس دا به پرېږدو په دې به نه غږېږو سره خو دا زه د مروت قوم ته سوال کوم چې سپورټ یې وکړو له خدایه رزق وغواړو رزق لالا د انسان نه رزق چې دی ما نه انعام خان ته روپۍ لا نه ورغلی نه مې ستړي مسي ورسره کړې ده نه جلسې ته ورسره تللی یو منظور پښتون له لوازې بغه نه دوره لایو خپله مزدوره الحمدلله په خپلو مټو کوو کړې مو دا کوو به یې خو دا قوم ته وایي چې رزق لالا نه وغواړو دا انسانان پرېږدو دا قوم لږ اتفاق پیدا کو په دا اور زړه بد یې مه کوو دا دوه خاندانونه سره پرېږدو نوره دا دوه خاندانو ته نوره هغه ورکو چیرې نه ویني بیا رکه ګټي خو ودانېږي خو به په دا یو باندې خو به یې هغه نه وي که نه خپل قوم ته پیغام ورکړه چې د نورو قومو مروتو ته خاص کر زه دمزو تاسې ته وایم ټولو مروتو ته مې اپیل ده خو بیا دمزو تاسې ته وایم ډېر بدنیت یو تژیرې مې نیولي یو نیتونه سره یو کو سره خواږه سو بدۍ مدۍ ورکې کو وروره د ما چې اتفاق نه وي اته بیا چې زه یم تباه برباد خړې اوبه غواړو منې خړې اوبه خو یې موږ زندګي ده یاره په دغه خو مو خوښ ده ماسټر صاحب چې اوبو باندې ورته لګیا ده ما بچیان وروره د ما په بلوچستان کې هر لمانځه چې زه 14 پاس دي میډیکل ساینس یې فرسټ ډویژن نمبر دي ما زوی بیا سعودالله خان زوی سره سم سبق وایي چې تازورو کالج ته لاړه 2000 روپۍ به مې دوراني حکومت چې داخلولې زوی مې ویل ابا 14,000 روپۍ غواړي مخکې بي ایس سی وه اوس یې بي ایس که عمران خان وایي دا بي ایس څرنګه ده وایي دا دوره پیسې دي ما ورته ویل زوی ما خو سر ویښتان ګڼه دي زه خو نور سبق مخه نه وینه انې قرضې یې مخه وینه چې چا تر واخله اوس بلوچستان کې سجدې لګو 15 وخته چې خدای له دهشتګردو له بمونه دوره باندې ګران دي له موره پلاره یو چې دا بلوچستان ته په خدای قسم کمال لرلی وای خو له غریبت تللی دي خو چې دا خړې اوبه راسي په دغه انعام الله ماسټر سره یم چې دا خړې اوبه راسي قسم د دا نوکري پر پرېږدوم په برخه به مځکې کرو دلته بیا 15 لکو خربوزې اوس سیزن چې خرڅوو ما د پاکستان مشرانو ته چې څومره ادارې دي ایجنسۍ دي دې ټولو ته زه یو عاجزې سوال ورته کوم چې په موږ مروت قوم دی هر ورځ ګوره لاس راځي بلوچستان نه په 100,000 مروت قوم دی سوال ورته کوم دوا به ورته کوم که انعام ماسټر باندې دی چې دبا وي دی چې د ورسره ملګري سي دا قرم تنګي دی روکي بس موږ بیا ټول پاکستان مشرانو جرنیلانو صاحبانو چې څومره مشران دي لوی ښېګړه بیا منو دی موږ لوی غټه منصوبه ده مننه جی شکریه